د رمضان المبارک دغه اولنی سحري اولنی پېشمنۍ د ټولو مسلمانانو پښتنو ته مبارک وي. مونږ خو الحمدلله اوس پېشمنۍ وکړو، سحري بعضې خلک ورته سحري وایي، هغه مو وکړه. امید ده انشاءالله چې تاسو هم کړی وي. په دغه وخت باندې اکثر خلک چې دی نو میډیا ګوري، نو ما ویلې چې زه د خپلو کتونکو ته یو میسج ریکارډ کړم، او هغه دا چې رمضان المبارک دا ډېره د برکتونو میاشت ده. یو بل برکتونه دي، بشمېره برکتونه دي، خو یو برکت د دې پېشمني په وخت کې دا ځان سره ضرور یاد وساتئ، هغه دا دی چې ټول کال زموږ او ستاسو دا کوشش وي چې د تهجدو د مونځ غونته کې یو برکتي عمل، یو عظیم عمل د دې د کولو د ادا کولو موږ او تاسو ټول کال کوشش کوو، خو کله اوده پاتې شو، کله نشو پاڅېدی، کله چې پاسو نو ټایم ختم وي، هغه ټول کال کې زموږ هغه ترتیب نه برابرېږي چې موږ د تهجد مونځ وکړو. نو دا یو دومره برکتي میاشت ده چې په دې کې دغه تهجد که موږ تاسو وغواړو نو په دې ټوله میاشت کې یوه ورځ هم موږ نه نشي قضا کېدی، ځکه دې دپاره ډېر کافي او ډېر برابر ټایم الله جل شانه په دې پېشمني ټایم کې برابروي. عموما چې موږ تاسو پاسو نو بالکل هغه د تهجدو د ټایم وخت وي، یعنی اوس که څوک تقریبا په دې ورځو کې په پاوکم 15 بجې باندې یا شلکم 15 باندې دغسې پېشمنۍ ختمیږي، د هر ځای خپل حساب دی که نه. خو که موږ تاسو 3 بجې هم پاسو نو ډېر شی نوافل پکې کېدلی شي، تهجد پکې کېدلی شي، که 2 بجې پاسو نو بیا خو نور هم ډېر زیات کېدلی شي. لہذا په خوراک او په دغه څیزونو باندې دومره ټایم نه لګېږي. موږ تاسو ته پکار دی چې طریقه موږ ځان ته دا جوړه کړو چې څنګه موږ پاسو پېشمني ته. نو بعضې خلک مخ خلاص وویني، زموږ غټه کمزوري دا ده او کښېني دسترخوان ته. موږ تاسو ته پکار دی چې موږ لاړ شو اودس وکړو، ښه برابر ځان برابر کړو، اودس وکړو او بیا راشو یو 2 رکعته تهجد مونځ وکړو، 2 رکعته صلات تهجد مونځ وکړو، د هغې نه پس لاړ شو پېشمنۍ چې کوم تیاري څه وخورو هغه، د هغې نه پس بیا پکار دی چې موږ راشو خپل عبادت خپل مونځونو طرف ته متوجه شو. په دې ټایم کې زموږ او ستاسو کمزوري دا وي چې موږ پېشمنۍ وکړو نو ډایرکټ چې دی راشو خپل بسترې ته راشو، بس موبایل راواخلو، څه ټایم موبایل یوز کړو او بس په مزه مزه باندې موږ باندې سترګې پټېږي، هغه د خوراک اثرات شي، څه د شیطان محنت شي، دغه قیمتي وخت چې دی دا زموږ نه ضایع کړي او اکثر پکې الله دې معافي وکړي د سحر مونځ هم چې دی ضایع شي. نو لہذا دا رمضان المبارک د دې نوم نه دی چې په دې کې به صرف موږ او تاسو په پېشمني کې خوله بنده کړو، په روژه ماتي کې خوله کولاو کړو، نو دې ته رمضان نه وي. په دې رمضان کې موږ او تاسو عباداتو ډېر خیال ساتو. که یو طرف ته الله جل شانه په دې رمضان کې اعمال چې دی دا ډبل کوي، یو په 80 کوي او دغه رنګې سنت د فرضو درجې ته رسوي، نو دغسې په دغې رمضان کې که څوک په عباداتو کې غفلت کوي نو ګورې د دې بیا جرم هم ډېر غټ زیات دی او سزاګانې هم ګوره ډېرې سختې دي. الله دې